بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم په تیر سبق کې موږ دا خبره کړې و چې کلام د مقتضا ظاهر خلاف چلندار اورل کېږي برون به موږ د ویلو ویلو چې تلقى المخاطب بغیر ما يترقب چې مخاطب ته داسې خبره کول چې هغه دغه انتظار نه کوي او دلیل لپاره چې سره لپاره دا خبره مناسب ده کوم چې تا ما ته وکړم دا مناسب نه بلکې چې راځه کوم خبر دا ډېر مناسب ده ستاره په دا لپاره دا مثال ذکر کړو د حجاج بن یوسف او د قبات دی دا اذیم سائل تا داسې جواب ورکول چې هغه طلب نه کړی یعنی هغه د یو څه طلب نه کړو جواب ایو سوال کړو جواب بل شان وکړي دې لپاره چې تنبیه لري خبرې کوي چې ستاره لپاره دا کم جواب چې لمه درکو کنه د دې مطابق دا سوال کول چې دا مناسب حکم چې تا کړه دې لپاره ستا فائدې نشته بلېږي ها وزن سبق کې دا دی چې کله کله د مقتضا ظاهر خلاف لکه راوړلېږي فعل هغه پکار خدای چې اسم فعل مضارع راوړل شي لیکن د فعل مضارع په ځای باندې ماضي راوړل شي یا د فعل مضارع په ځای باندې اسم فاعل راوړل شي یا د فعل مضارع په ځای باندې اسم مفعول راوړل شي نو دلته هغه ذکر کوي ومنه او د دینه د سنه یعنی من خلاف مقتضى الظاهر دا مقتضى ظاهر نه خلاف التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي دا تعبیر دا لفظ دما دغه نه دی معنا نه او مستقبل سره مستقبل فعل مضارع ته د فعل مضارع په ځای باندې دی لفظ ذکر بلفظ الماضي په لفظ ماضي باندې ولې تنبيها على تحقق وقوعه د پاره تنبيه د دې خبره ورکولو چې د دې واقع کېدل حق دي لکه څنګه چې فعل ماضي تیر شوی زمانه دا حق ده ثابت ده ځکه نه وقوع لکه حال به څوک منی نه او د مستقبل پته لګی نه چې مستقبل به راځي کنه راځي او دا ماضي چې نن د تیر شوی زمانه دا حق او سچ ده نو کوم خبره چې یقیني دا غي لپاره په قران مجید کې د ماضي څخه ذکر کیږي لکه الله تعالی فرمایي یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات چې په کوم ورځ باندې شپېلې ولا شي پوکې ولا شي نو فصعق یو آیت کې راغلي فصعق من في السماوات په بل کې راغلي ففزع من في السماوات نو فزع معنا لکه اول به ير راشي او بیا به باغی باندې بهوشي راشي نو سحوق ولګي بهوشي تا او فزع ولګي یری دا نو دلګي را فزع او صعقه فکر خدا و چې دای په مضارع سره ذکر کړه وي دغه چې دا په آینده ته معنی کیږي ولکه چونګه دا خبره یقیني نه ځکه دا په ماضي سره ذکر کړی ده لکه څومره چې د قران مجید کې د قیامت په اړه کې راغلي وجاء ربك والملك صفا صفا نه لګي وجاء ذکر کړی چې را به شربستا نو سره به شر لګي معنا نه چا او معنا نه راغله نه لګي د قیامت اورې لپاره نه مضارع په ځای باندې ماضي ذکر کوي لپاره دي چې اشاره وکړي خبره ده چې دا خبره یقیني نه تنبيها على تحقق وقوعه انه يوم ينفخ في الصور فكما چې پوکې ورې چې بشپېلې کې فصاعقه بهوش بشمنه سو په سماج باسمانه کې فلال بسمو کې بمعنى يسعق يعني صاعقه بمعنى يسعق ده ومثله او بمثل التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل چې د مستقبل په ځای باندې فعل مضارع په ځای باندې اسم فاعل لیکل شوی الله تعالی فرمایي وان الدين لواقع چې بشکره د قیامت دا ورځ به د جزاء دا ورځ به واقع کیدون کیدا نو واقع معنا واقع دلته کې اسم فاعل ذکر کړ اصل کې يقعو بکارو ونحو التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مجموع له الناس يعني دا ضرورت چې راجمع کولې کېږي به د خلک نو یجمعو په دې باندې مجموع اسم مفعول ذکر کړل هغه پوښتنه به نه مانی په دې باندې پوښوي نو اوس په دې باندې اعتراض داري چې لکه دل کې ته وې چې د فعل مضارع په دې باندې اسم فاعل او اسم مفعول ذکر کول لپاره د تحقیق نو په اسم فاعل او په اسم مفعول کې خو خپل باندې فعل مضارع معنی پرته ځکه تاسو بلې نه هو کې ویلي دي چې د اسم فاعل د عمل لپاره دوه شرایط دي اسم مفعول د عمل لپاره دوه شرایط دي نمبر 1 شرط دا چې په دا په معنا د حال یا د استقبال باندې وي او دویم دا چې بری کې با په پینځو سيزونو کې په اوسوس باندې اعتماد کړي دا خبره کړي وګڼل لګي نو په ماضي کې په خپل پر اسم فاعل او اسم مفعول کې په خپل باندې دغه معنی پر دې استقبال معنی پر دې ته پکې دا څنګه دې لپاره ذکر کړي نو موږ ورته وایو چې لکه دا اسم فاعل او اسم مفعول د دوه سيزونو لپاره دي یو د څه لپاره چې هغه وصف یقیني واقع شوی
نو پای کې حال او استقبال والا معنی پکې نه او کوم چې یقیني نه نو هغه کې مجازن پرې کې حال او استقبال والا معنی پکې موجود دي نو زمنګ دای نه یقینا مراد دی یقینا وهاونا بحثنا ان كل من اسم الفاعل والمفعول اسم فاعل او اسم مفعول خدام کله کله معنی استقبال باندې راځي وان لم يكن ذلك بحسب اصل الوضع اگر چې د اصل وضع په اعتبار سره لیکن بیا به هم اسم فاعل کې اسم مفعول کې دا مضارع والا معنی پرته فيكون كل منهما واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى ظاهر نو دلګي د اسم فاعل او اسم مفعول چې د مستقبل په معنا باندې راځي نو دا د مقتضى ظاهر خلاف نشو بلکې د مقتضى ظاهر سره برابر شو او ته موږ دا هغه مثالونه ذکر کوي چې کوم د مقتضى ظاهر خلاف کنا نو جواب له ان كل منهما حقيقه چې دا اسم فاعل او اسم مفعول لپاره حقیقت دي فيما يتحقق في عقول وصف چې په کومي کې دا واقع کېدل د وصف یقیني وي واقع کېدل نو څه پکې سوي لکه تاسو ویل زارمون کنه یو کس ته وی نه چې دا حال کې ته چې زید زارمون دا زید ووم کړي نو پدې کو څه تحقق ولا معنی پکې موجوده ده یعنی دا وصف واقع شوی دی نو پدې زارمون کې معنی د حال او استقبال نشته ده واسو به نه معنی لکه پوښوي وقد استعمل او د استعمال شوی لګي فيما لم يتحقق چې هغه متحقق نه وي لکه وس وې د دین الواقع نو یا قیامت په واقع کېدون کې نو خپل راغله نه خو واقع کېږي بکنه مجازن دا مجازن دی دا تنبیه نه تحقق چې تنبیه ورکې په دې معنی چې لکه دې را واقع کېدل یا یقیني دي لکه پوښوي په دې معنی القلب قلب دې ته ویل کېږي د مقتضى ظاهر خلاف چې کم سودونه راولږي پای کې قلب دی قلب دې ته ویل کېږي چې یو اسم د بل په ځای باندې او بل د بل په ځای باندې راوړي لکه دلته د قلب د پاره دوه مثالونه ذکر کړی دي یو دا دی ته عرضت الناقه على الحوض وما دا اوخه پیش کړله په حوض باندې یعنی اوخه مې ابوله بوتله نو اصل کې څه پکارو عرضت الحوض على الناقه دا حوض مې پیش کو حوض مې مخې ته کو دی ناقه ته ځکه چې کم سیس کې شعور نه وی کنه نو بای باندې پیش کېدل هغه نه کیږي نو په حوض کې خو پیش کېدل نه لغه نشته شعور پکې نشته نو عرضت الحوض على الناقه ویل اصل کې څه پکارو عرضت الناقه على الحوض نو دلته ناقه د حوض ته حوض ناقه ته جندار راوړل شو پوښوي اوس په دې کې بیا دا خبره ده چې دا قلب جایز دی که جایز نه دی نو امام سکاکی رحمت الله علیه په معنی قلب مطلقاً جایز دی او امام دا نور جمهور علما کرام په دې باندې مطلقاً جایز نه دی بلکې کله کبدی کې یو باریک نقطه وي باریک خبره بږي د هغه نقطې د هغه لطیفې د وجنه د هغه باریک نقطې د وجنه ال دغه با د لغه چې دا بسوي قلب بسوي او کنه ازب قلبونه باندې پوښوي به نه باندې دغه ته پوره وي ومنه من خلاف مقتضى الظاهر د مقتضى الظاهر خلاف چې راوړل کېږي پای کې یو قلب دی قلب څه ته وایي اي يجعل احد اجزاء الكلام مكان الاخر والاخر مكانه چې د کلام په اجزاو کې یو د بل ته او بل د بل ته راوړل یعنی زيونه دله بدل قلب معنی بدلیدل نجی کوم دل لګي یو ځای ته یو د بل ځای ته بل راوړي لکه عرضت الناقه على الحوض ما پیش کړل دا اوخه په حوض باندې مکان عرضت الحوض على الناقه دا حوض میں پیش کو ناقه باندې اي اظهرته عليها اي تو دا ظاهر کو خارج کو دا لتشرب جتا او بوس کې چې چاو بوس کې یلا بوس ویل بوس کول لپاره نو دلته کې بچا باندې چې تاثیر پیش کول کې نه هغه دي شعور پکار دی یعنی عقل والا پکار شعور چې پکې عقل نو شعور پکې نه دلته کې عرضت الحوض ما دا حوض سره نه دامي پیش کو نو اوس نه پیش کول کېږي مخه ته کېږي بلکې هغه حوض مخه دا ناقه مخه ته کول کېږي لکه پوښوي وقبله او قبول کړه دې قلب را سکاګي مطلقاً یعنی امام سکاګي رحمت الله علیه مطلقاً قلب ته دا قبول کړه دې وقال او انه مما يورث الكلام ملاحظا فكلام کې خوګواله د سنمکین والا جندا به پیدا کوي جو صحیح ده خون به پیدا کوي ورده غیره مطلقاً او د دین علاوه نور خلق جنان هغه وای چې مطلقاً جنان دا قلب ناروا ده لانه عكس المطلوب ونقض المقصود دغه پرې کې عکس د مطلوب راځي یعنی زمون چې کوم څه مطلوب ده نو دا عکس پکې راځي لکه دایما عرضت الناقه على الحوض ادي په دې باندې عرضت الحوض على الناقه نه جما چې کوم مقصود نه مقصود غلط بدلیږي نو دا مطلقاً ناجایز ده امام سکاکی مطلقاً قبول کړي نور علماء کرام مطلقاً هغه قلب چې دای ناروا ګرځول دي او زه وېما والحق حق خبر دادا انه ان تضمن اعتبارا لطيفا کچری بدا متضمن او باریک نقطې لرا غیر الملاحظه على عود خوګوال خپل والدina التي اورثتها جار غری پای کې د نفس قلب د وجنه نو کدینه مخکې بګي او باریک نقطه بګي موجوده وا
جو صحیح ده کباری کې نقطه پکې نه موجوده جو بیا د عقل نه صحیح لکه دلته مثال ذکر کړی دی ومهمه مغبره ارجاؤه ومهمه مغبره ارجاؤه كأن لون ارضه سماؤه ما ته وګورئ مغبر محمد نه دا ویلېږي چې میدان ته مغبره هغه دې ته وایي چې ډېرې زیاتې دوړي نو په دې میدان کې خلک ډېر زیات دي یو میدان دی پای کې خلک ډېر زیات دي او پای کې د خلکو سره اسونه ډېر زیاتی جنگ روان دي نو دا خلک پکې دومره زیات دي او دا اسونه پکې دومره زیات دي چې هغه ټول اطراف د دوړو رکشوي دي اطراف د دړونه ډک شوی دي اوس په دې اطراف باندې دومره دوړي دي کنه چې د اسمان دا رنگ د اسمان دومره خړلې لکه څنګه چې زمکه خړله نو لکه مطلب دا چې اصل کې خړواله د زمکه کنه دوړي موړي پس مګه باندې کنه دوړي پس مګه باندې کنه نو ته وی چې په دې اسمان کې دومره دوړي دي لکه څومره دوړي چې په دې زمکه باندې دي پوه شوي او د اسمان دا رنگ وې د څه شوی لکه څنګه چې د سرنګ شوی د زمکه رنگ شوی نو دلته کې د قلب کوي چې لکه دا دوړي دومره زیات دي او دا خلک دومره سیواله او دا خلکو هغه اسونه او دومره دوړي جوړ کړی دي چې د اسمان د زمکه دا رنگ د اسمان د رنگ په شان دي شوی دی د زمکه رنگ د اسمان د رنگ په شان شوی دی مطلب د اصل کې خو د زمکه رنگ خړی کنه وې دلته کې دا دوړي ډېر زیات دي لکه ډېر زیاته مبالغه ده بګي نو د اسمان د رنگ گویا کې چې زیړ شوی خړ شوی او د زمکه د اسمان د رنگ په شان دي شوی دی پکار خدا ر چې ته څه وې کنه چې اسمان د زمکه په شان دي شوی دی اسمان د زمکه په شان د خړ شوی لکه څنګه چې په زمکه باندې دوړي دي دا څنګه د اسمان خدل کې تا د تشبیه د اسمان ورکړه چې د اسمان دومره د زمکه دومره خړل لکه څنګه چې اسمان خړل لکه په دې خبره باندې پوه شوي نو دي کې هغه باریک لطیف نقطه پکې سره چې لکه په دې کې هغه دغه ډیر زیات مبالغه پکې ډیر زیات کړل چې د خلک او دغه سره د اسونه او دغه هغه دوړي چې کم د خلکو د وجنه د کثرت د وجنه د خپو د ټپار د وجنه جوړ شوی دي نو هغه ډیر زیات دي لګا پوه شو مې معنی كقولي ومهمه مغبره ارجاء ومهمه او ډیر ما و په معنا ربا او ډیر چټیل مې مفازه چټیل میدان ته وای خالی میدان ته وای چې پای کې واخم نه یو په کوم نه مغبره ارجاؤه مغبره څه دوی متلونه بالغبره چې هغه رنگدار کړل شي په دوړو سره غبره دوړو دوی وجوه يومئذ عليها غبره ویل ده کنه قرآن مجید ویل ده کنه ارجاؤه ارجاء څه دوی ارجاء معنا اطراف اي اطراف ونواحيه جمع الرجاء مقصورا يعني ده الف مقصوره چې په رجاء كأن لون ارضه سما گویا کې چې د زمکه د رنگ د اسمان د رنگ پشان ده كأن لون ارضه سما گویا کې رنگ د زمکه د چا د رنگ پشان ده نو پکار څنګه و چې د ویلې چې د اسمان رنگ د زمکه پشان ده واښوي على حسب المضاف اي لونها يعني لون السماء د اسمان فالمصراع الاخير من باب القلب اي بدي شعر کې د اخرنی مصرع جنان د قلب نه والمعنى معنی ده كأن لون سمائه لغبرتها لون ارضه چې د اسمان د رنگ د ډیر زیاتو دوړو د ودینه د زمکه د رنگ پشان والاعتبار اللطيف او غباریک نقطه هو المبالغه في وصفه ام مبالغه في وصف لون السماء بالغبره چې د اسمان رنگدار غ صفت ذکر کول بغبره پاره دوړو سره حتی كانه صار گویا کې چې دا ګرځیدل به عیز بدی چې سره يشبه به لون الارض چې تشبیه ورکړي په دې سره د زمکه د رنگ فی ذلک په دې دوړو کې مان الارض استفی سره د نه چې د زمکه اصل لپاره کې هغه پوښې مې معنی یعنی دا مقتضا ظاهر مطابق خدا وا چې د ویل لکه په اسمان کې دومره دوړي لکه څنګه چې په زمکو کې پد موجود دي دا اسمان د سرنګ لکه څنګه چې د زمکه رنگ دی خدای وای د زمکه د سرنګ لکه څنګه چې د اسمان خړرنګ دی هغه پوښې مې معنی او الا او کچره دې سي باریک نقطه پکې نه وکنه نو بیا به قلب چرنده به صحیح نوي وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا او کچته متضمن نو دا باریک نقطه لرا رد نو بیا ودا واپس کړي ان وسکولېږي په مطلب دا چې الله بقم نه کولېږي ولې لانه عدول ذکر لك اوریدل عن مقتضى الظاهر د مقتضى الظاهر من غیر نقطه يعتد بها بغیر د نقطه چې لا اشمار کولېږي کقولي فلما ان جرى ثمن عليها
كما طينت بالفدن سياعا فلما ان جرى سمين عليها وکله چې نه ظاهر شوه فلما جرى سمين عليها کله چې ظاهر شوه ده پیرنواله ډبلواله په اوخ باندې کما طينت بالفدن السعايا لکه څنګه چې تا اخاړه کړه ده محل په خټو سره محل خاړه کړه ده بس سره په خټو سره لکه لیو پیژنې لیو خو خبرې زمانه اوس هم په کیلو کې لګا دا د خاورو ګټو لږه جنن په دې کې لګا واچي خاورو کې وبو واچي او بوس پک واچي او هغه جنن بیا د کوي نو څنګه چې لکه یو محل جنن دیوال نری او چې کله په دې باندې خاړه ورکړل شي او خاورې په دغه شي نو هغه دغه ډبل شي کړه نو دغه شان دي دا اوخ جنن لا ډبل شوی الګه پوښو به باندې الګه په دې باندې پوښوي نو اصل کې دسی ده چې لکه دا خاوره په دې محل به یو شي او دا خاوره دې محل ورکړل کی کنه وایي به باندې خاوره خلک دې محل ورکړي کنه نو تا به کې دا وې قلب پکوکو وای چې لکه دا اوخ دسي غټ شوی دی لکه څنګه چې دا خاوره ورکړل شوی دا لا څنګه چې محل ورکړل شوی دی خاورې لا محل ورکړل شوی دی خاورې لا لکه پوښتنه مې باندې محل ورکړل شوی دی خاورې لا نو محل ورکړل شوی مطلب دا چې ډیر زیات لکه مبالغه ده بګینو یې کدی ته پکې ته ګوري کنه چې دا ډیر زیات مبالغه ده نو بیا ولکه دا دغه مطابق راځي اعتبار لطیف پکشته نو بری کې بیا که دغه صحیح دی او کته پکې دې ونه ګوري کنه نو بیا دغه خبره ته نن دغه دي دا بیا د قلب لپاره د مثال نه جوړیږي الګه پوښو مې باندې پدې باندې پوښوي نه كقول فلما ان جرى سمين عليها فلما اكلچي جرى ظاهر شوه له سمين غټواله پیرنواله ډبلواله عليها بری اخبانه کما طينت بالفدن السياعا لکه څنګه چې تا اخاړه کړه دې په دې محل سره خټه په دې محل سره سو خټه فدن څه دا قصر سياعا اي الطين المخلوط بالتبن ها بالتبن هغه خټه چې یو ځای شوی د بوسو سره تبن څه دا وي بوسو ته معنی لره کما طينت الفدن بالسياع ولکه څنګه چې تا اخاړه کړه دې دا محل په خاور سره لکه څنګه چې تا اخاړه کړه د محل په خاور سره نو خاور په کې اخاړه کیږي مال نه اخاړه کیږي تا خبر الټا وکړه قلب پکوکو یو قالو لګیږي طينت السطح ما والبيت ما چت او کور لچنن دا خاور ورکه خټه مرکلي ولقائلنا يقول او چاله پکې دا جایز دي چې وي چې لکه پدې کې هم قلب پکې موجود دی کنه دا دغه پکې اعتبار لطیف پکې موجود دی چې لکه دیوال اخاړه ور کول پدې کې مبالغه نشته ده او دا اخاړې د دیوال ور کول پدې کې مبالغه سیوا نه چې کا په چا پکې دا خبره کړی دا نه بیا و چې دا اعتبار لطیف پکې شته نو پدې کې دا قلب بیا جایز دی لکه پوښوي نو اصل کې دا مثال دې لپاره ذکر کړی دی چې دلته کې اعتبار لطیف نشته نو قلب کې ناروا دی مثال کې چې شوی دی دا ناروا کار شوی دی پوښوي نو ولقائل يقول ويمكن تدا اختيار اصل جدوي انه يتضمن من المبالغه چې دې متضمن مبالغه في وصف النقد بالثمن چې دا اوخه چې دا لکه ډیر زیاته چې دا لکه غټه ما لا يتضمن قولنا چې متضمن زموږ قول كما طينت الفدن بالسياح لکه څنګه چې دا اخاړه کړه دا فدن بالسياسه ایهامي د وجه د ایهام د ان سياح چې دا سياح دغه د خټه قد بلغ دمرا مبالغه کړي من العظم د غټوالنا او کسر ډیروالنا الى انصار بمنزله الاصل چې دا ګرځیدل د اخاړه کېدل د خاوري په منزله اصل ګرځیدل والفدن بالنسبه الیه او دا محل په نسبت سره دی دا کسیاع بالنسبه للفدان چې ګل لکه څنګه چې خاوره د محل لپاره ده نو دلته دا خاوره دا خټه دا اخاړه دا اصل ګرځیدل او دا محل دغه تابع ګرځیدل مطلب یو ډیر زیاته نه نغه شانته دا اوخه وای دا ډیر زیاته غټه د مبالغه پکې ده لکه پوښتنه مې باندې هم د دې سره دغه ویم زمون کوم باب چې کنه احوال المسلمین دا ختم شو الحمدلله و دې نه اخوا چې دا پکې لګ وګدو اوس اقوا به نور چې په هفته کې بدواب تو کې بیا یو خطبه ان شاء الله اوس پکې نشته راغله